وی د فرض مانځه نه پس 2 رکعاته نفل مونځ کول. حقیقي ګټه چې ده هغه دغه ګټه ده. د دنیا ګټې به پناه شي او دا ګټې نه پناه کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د معراج په شپه اسمانونو ته وختو نو د ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو. هر پیغمبر سره ملاقات شوی دی. ابراهیم علیه السلام ورته وی امت ته به دې زما سلام ووایي او امت ته به دې ووایي چې د جنت ځمکه چې ده هغه خوشې بیابان دی، خوشې چټلي میدان دی د جنت ځمکه. او امتیانو ته دې ووایه چې ځان له پکې ونې ولګوي، ونې دې پکې ولګوي. او امتیانو ته دې ووایه چې دی یوه پیره ووایي چې سبحان الله، الله وله په جنت کې یوه ونه ولګوي چې 1500 کاله مزل وکړي نو د هغې ونې دومره پلن سوری دی چې هغه به ختم نه شي. امت ته دې ووایي ځان له ونې ولګوئ، ځان له ګټې وکړئ. سلیمان علیه السلام تخت په هوا روانو، دې کې یو کس کتې نه وي سبحان الله. سلیمان علیه السلام حکم وکړو تخت خواته کېناست. سړي ته یې وي څه دي ووي؟ او وي څه مې نه دي ویلي. وی نه، چې څه دي ووي ښه دي ووي خو څه دي ویلي دي؟ هغه وی ما ووي چې سبحان الله چې دا تخت مې ولیدو چې داسې یو شاهي تخت او دا په هوا روان دی او مخلوق پې ناست دی. سلیمان علیه السلام ورته وی ستا دا یو سبحان الله چې دی دا زما د دې تخت نه غوره دی، د دې ټول تخت نه غوره دی. وی ځکه چې دا تخت په ختم شي او د سبحان الله اجر چې دی هغه نه ختمیږي، اب باقي وي، اب باقي وي. نو دایمي ګټه هغه د آخرت ګټه ده. د دنیا ګټې خو معمولی ګټې دي. فارغ ټیم میلاویږي سبحان الله، موقع میلاویږي 2 رکعاته نفل کول. په دې الله دی امت له دومره اجر ورکوي لکه د مخکنو امتونو 1500 کاله عبادت، او د دې امت 2 رکعاته نفل مونځ کول دا دومره اجر لري. موقع میلاویږي جماعت ته راشي، مکروه ټیم نه وي، ودرېږه 2 رکعاته تحیت المسجد وکړه. دا د جماعت حق دی. 2 رکعاته تحیت المسجد په نفلو کې دې شمار شو. کوشش کوه د فرضو نه علاوه 2 رکعاته مونځ کوه. که فرضو کې څه کمې راوځي نو الله به یې په دې نفلو سره ډک کړي، الله به یې په دې نفلو سره ډک کړي، هغه کمې به پې الله پوره کوي. نو دا دایمي ګټې دي چې دې طرف ته متوجه شو، او دا عارضي ګټې چې دي دا پرېږدو. کذلک ارسلناک، الله وی دغه رنګې لیږلی مونږ ته پی امتن په داسې امت کې قد خلت من قبلها چې یقینا تیر شوي دي مخکې د دې نه اممون ډېر امتونه، ستا د امت نه مخکې هم تیر شوي. لتتلو علیهم الذي اوحینا الیک، د پاره د دې چې اولولي ته په دوی باندې هغه کتاب اوحینا الیک چې مونږ وحی کړی ده تا ته. وهم یکفرون بالرحمن، او دوی انکار کوي د رحمان ذات نه. ته پې قرآن اولوله، قرآن سره به انقلاب راشي، وړونه به بدل شي. قل ته ورته ووایه هو ربي، دغه زما رب دی، لا اله الا هو، نشته دی لایق د بندګۍ الا هو مگر دغه یو ذات دی، د ده نه علاوه د بندګۍ عبادت قابل بل څوک نشته دی. توکلت علی، زه توکل کوم، بروسه کوم په دغې ذات، و الیه متاب، او دغې رب طرف ته زما واپس تلل دي. فرمایي کذالک ارسلناک، دغه لنګې لیږلی مونږ تو فی اممن، په داسې امت کې قد خلت من قبلها چې یقینا تیر شوي دي مخکې د هغې نه اممون ډېر امتونه. لتتلو علیهم الذي، د پاره د دې چې ته اولولې په دوی باندې الذي هغه کتاب اوحینا الیک چې وحی کړی د مونږ تا ته.
وهم یکفرون بالرحمن او دی انکار کی د رحمان ذاتنا قل تورتو وایا هو ربی دغه زما رب دے لا الہ الا ہو نشت دے لائق د عبادت سیوا د دغه یو ذاتنا علیہ توکلتو پا اغی اللہ باندې ز توکل کوما و الیہ متاب او اغی رب طرف تا زما واپس للی